اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سورۃ بقرہ سر تور سے دا سورۃ آل عمران دے ترتیب پہ لحاظ سر خود غسی دے سورۃ بقرہ دا نور پسی سورۃ آل عمران دے دا قرآن کریم دا ترتیب پہ لحاظ سر دریم نمبر سورت دے نزول پہ اعتبار سر دا سورت د سورۃ بقرہ نا او د دې سورت په منځ کې یو سورت بل نازل شوی دی چې هغه د سورۃ انفال. نو سورۃ بقرہ چې کله نازله شوه د هغې نه وروستو سورۃ انفال نازل شو او د سورۃ انفال نه وروستو بیا دا سورۃ آل عمران دا نازل شو. اغا سورت اغا 87 نمبرو نو 88 نمبر پکې آغا زیتا لاړ انفال تا نو دا 89 نمبر دے په نزول کې. مخکې سورت بقرہ وا پاغي کې اهم مسئلے مخکې منګویل وی سلور وی دغه سلور مسئلے په دې صورت کې هم ذکر کړي او انداز د هر صورت جدا جدا دی نو مخکې جدا نو په دې کې بیا بل شان په بل طریقه باندې وي. سورۃ بقرہ د مسائلو په لحاظ سره ډیر زیات مسائلو پکې بعض علماء لیکلي 1500 پکې مسائلو او دغه صورت ابتدا کې منګویلو چې دا صورت به د چا ازدو د دې په مطلب باندې په پوهو نو هغه به امیرو هغه به مشرو. په دې صورت کې وی زر پکې اوامرو او زر پکې نواهی. دغه صورت کې مخکې منګویلو 15 هغه واقعات پکې مو چې پاغي کې دنیا کې مړی راژوندي شي دي خرق عادت په تور باندې الله رب العزت قادر ذات ته هغه بیا راژوندي کړو او 15 واقع وي پکې. دارنګه دا صورت داسې صورت ته چې پدې کې آیت الکرسی پکې مو چې هغه اشرف آیاتین او سیدت آیاتین فی القرآن. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته تلو نو وی دا هغه ځای د خزانو نه مال چې راکړی شي دي یو منځ راکړی شی دی. دارنګه د سورۃ بقرې د آخري آیاتونه امن الرسولون اخره پورې دا مال الته نه راکړی شي دي. دارنګه د تحویل قبله تذکرم پدې کې وا پدې کې د تهذیب الاخلاق تدبیر منزل او سیاست مدن دغه احکامات دغه امور پکې هم
وس دا سورت ته سورت آل عمران. نو د دې ماقبل سره یو ربط دا دی چې مخکې ویلو فانصرنا علی القوم الکافرین. نو دلته کې ابتدا کې هغه مسله ذکر کوي چې پاغي باندې سړی چې نه مني نو کافر کیږي. الله لا اله الا هو الحي القيوم. مسله د توحید دا دارنګه مسله د رسالت تا چې دا کله سړی نه مني نو پاغي باندې سړی کافر کیږي. دارنګه مخکې صورت کې عام طور باندې خطاب و يهوديانو سره، په دې صورت کې عام طور خطاب وي د نصرانیانو سره. سورۃ فاتحه کې درې ډلې ویل وي، نو داغي ترتیبوار خبره روانه ده. نو دلته کې د يهوديانو، ورپسې سورۃ آل عمران کې د نصرانیانو، نو ورپسې سورۃ النساء کې داغي کې د منافقانو تذکرہ وکړي. د منافقانو بد خصلتونه بالته پیش کوي. بیا دانګه مخکې صورت کې مباهله تذکرہ هوا د يهوديانو سره وا، دلته کې د مباهله تذکرہ وي د نصرانیانو سره. په صورت کې اهمه مسلې چې کوم ذکر کیږي با ناغه د سورۃ بقره په شان دي. اول کې توحید وي، بیا به مسله د رسالتی، او بیا به د جهاد او انفاق فی سبیل الله. اول نه مسله توحید دا تقریبا دا 3 آیاتونو کې، او دا صورت چې کله نازلې دو نجران نه سخلق راغلیو نصرانیان، او غي څه تپوسونه وکړو، مولیان ځانته وي راغلیو تپوسونه وکړو. عیسی علیہ السلام په باره کې تاسو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ څه وایو؟ موږ دا وایو چې عبد الله ورسوله، د الله بندو د الله رسول. اج تاو شو داسې شو چې تاسو ته سوای بای سړی داسې په یو خبره باندې داسې ور واخلي، سړی حیران کیږي چلو شو دله ماچس نشته، بل څه نشته، ور اغسته ده، ور نشته او د باندې ور بلی. نو تاسو ته سوای مونږ وته وایو چې عیسی علیہ السلام خو ابن الله ده، او هغه په خپل باندې الہ ده، او دا خبره موږ وته په کتاب کې وخایو، په انجیل کې موږ سره شتي. داغه د اولوہیت چې هغه الہ هو، په دې باندې موږ سره دلایل دي. یو خدا دی چې هغه مړی بجوندي کول، نو مړی ژوندي کول د خدای الله کار دی. نو پته دا ولګیدا چې عیسی علیہ السلام د الله زوی یا په خپل باندې الہ هو. دویم دا ده چې هغه بے پلار پیدا و، نو پته دا ولګیدا چې پلار الله وکړه. دی چې دا خبره وکړي په دې کې دیناستیلا دا خبرې کیږي. دا سلپاسا اتیا آیاتونه دا نازل شو. آیت اوس کې نه وسووري، دا آیاتونه نازل شو، دا یو توارول. په دې کې مقصد داو تاسو چې وای عیسی علیہ السلام الہ ده، ناغه همیشه ژوندې ده کنه ده؟ دوی نه همیشه ژوندې نه ده، چې همیشه ژوندې نه څنګه الہ شو؟ الله خو هغه ذات چې هغه همیشه ژوندې الحی. دویم عیسی علیہ السلام باره کې تاسو وای هغه محافظ وو، د خپل ځان حفاظت کولای شو. تاسو وای هغه وجل شي ده، هغه په سولې کړی شي ده.
قتل کړی شوی دی، تاسو دا وایئ. نو دوی وی نه، من خدا نه وایي چې هغه محافظ و. وی چې نه وایئ نو الہ هغه څوکي چې هغه محافظي، هغه حفاظت کوونکی، هغه همیشئ قایمي، نظام چلوونکی. بل دا الله هغه ذاتي چې په هغه باندې شی پټیږي نه. ستاسو عیسی علیه السلام داسې و، د هغه باره کې د قتل منصوبه چې جوړولی کېده هغه ته خبر و؟ وینا خو خبر نه و. نو الہ داسې نشي کېدی، چاته پته نه. الله لا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. الله باندې څه شی پټ نشتی، الله د هر څه نه خبردار دی. بل دادا الہ هغه څوکي چې هغه مصور فی الرحم نه. عیسی علیہ السلام داسې و، مصور فی الرحم و که نه و؟ بیا واخو و رحم کې جوړ کړی شی و. د مریم زوی و که نه؟ چې کله داسې و نو الہ نه شو. الہ باندې داسې وخت نه راځي چې هغه د رستو پیدا کیږي، مخکې دی نه. آدم په هغه باندې نه راځي. بیا د هغې ده چې موږ به کتاب کې وښایو، کتاب کې چې خی نو یا خدا دا چې کتاب کې چا ځان لیکل کړلی. دویمه خبره دا ده چې کتاب کې دوه قسمه، یو محکمی یو متشابهی. محکم باندې عمل بکې، ایمان به په ساته، عمل به په محکم باندې کې، او متشابه په هغې باندې به صرف ستا ایمانی چاو دا د الله د طرف نه دي، صحیح دي، حق دي، موږ یې اخوا مطلب باندې نه پوهېږو. که راغلي چرته د ابن الله تذکره راغلي نو د هغې راولئ هغه خبرې ته چې هغه محکم دي، محکم آیاتونه چې دي هغه طرف ته راولئ، د محکم مطابق د هغې معنی وکئ. بیا دې ته وویلی شو نور د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې مختلف قسم دلایلو. مختلفې نکتې وې، آخر کې هغې له مباهلې دعوت ورکړی شي، راشئ مباهله وکئ. دې وې موږ له وخت راکړه چې موږ سوچ وکړو پکې. دې چې ووتل وی هلکه سړی پیغمبر دی او که مباهله یې وکړه د ځای نه به پا نه سئ، خو یا ورسره روغه وکئ، یا پې ایمان راوړئ، او یا پټ په پټه وتښتئ. و دغې باندې عمل وکړو، پټ په پټه لاړ وتښتېد د شپې شپې، بیا یې مخ ښکاره کولی نه شو. الله رب العزت وایي الف لام میم، دا هغه حروف دي هر یو سړی چې کینی اب دا وایي زه په دې نه پوهېږم، پوهه الله دی، زه نه پوهېږم. الله اعلم بمراده بذاک، الله په خپل مراد سره په دې معنی باندې ښه پوهېږي، موږ پرې نه پوهېږو. الله لا اله الا هو، الله هغه ذات دی چې نشته لاغ دی بعد سوا د هغه نه بل. الحی، هغه همیشه ژوندی دی. القیوم، نظام چلوونکی دی. په دې صورت کې دلایل دي مختلف قسم، دلایل عقلی ورته وایي، دلایل وحی ورته وایي، دلایل نقلی ورته وایي. دا درې قسمه دلایل دي، دا درې واړه په دې کې دي. الحی، همیشه ژوندی دی. القیوم، نظام چلوونکی الله دی، بل څوک داسې نشتی، نه عیسی شته، نه بل څوک شته، نه بل څوک شته. نزل علیک الکتاب، الله نازل کړل پتا باندې کتاب په حق باندې، مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کون کې د هغه څه چې مخکې د دین او وانزل التوراۃ والانجیل، او الله نازل کړلی تورات او انجیلم. الله قرآن را لېږل دی، نو الله تورات هم را لېږل دی، نو انجیل هم را لېږل دی. نو تورات او انجیل را لېږلي و مخکې، په هغې کې دا خبره وکړه، دا مسله پکې وکنه، دې دلیل نقلی وي.
ان نزل علیک الکتاب دې ته دلیل وحی وي الله نازل کړل په تا باندې کتاب بالحق د حق کار کولو د پاره یا بالحق په حق باندې تعالی کتاب باندې کتاب نازل کړل دا کتاب داسې کتاب دی چې تصدیق کوونکی دا هغه څه چې مخکې د دې نه و وانزل التوراة والانجیل او نازل کړی دی الله تورات او انجیل من قبل کله نازل کړل د دې نه مخکې د دې قرآن نه مخکې نازل کړلی نو چې قرآن کریم نه مخکې نازل شوی دی او اوس قرآن راغی نو هغه سورت هغه کتابونه منسوخ شو دغه کتابونه چې هدل للناس هدایت د پاره د خلکو په خپل وخت کې خلکو ته به لار خدا بنی اسرائیل ته توحید طرف ته وانزل الفرقان والله نازل کړل فرق کون کې په منځ د حق او د باطل کې یاد ادا د قران کریم نه مخکې الله تورات او انجیل نازل کړیو نو وسی انزل التوراۃ فرقان قرآن کریم یو نوم فرقان هم دی دا فارق دی بین الحق والباطل د حق او د باطل په منځ کې فرق کون کې دی نو الله دا نازل کو ان الذين كفروا بآيات الله په دې ټولو کتابونو کې دادي یقینا کسان چې کفر کړل د الله په آیاتونو باندې لهم عذاب شدید د دې لپاره عذاب سخت دی والله عزیز ذو انتقام الله دې غالب انتقام والا الله انتقام غستون کې دی انتقام غستې شي الله هو سینالی څومره خلک لګیا دي خلاف کوي لیکن الله سګرانه سینه د سزر ولید الله رب العزت صبر حلم اډیر زیات ته کداغه سي کولای نو په مخدز مکه باندې بسو کو زنده سرم نو ټول به تبا کړی الله صبر کوي عذابونه یې د الله ورکوي چاله غواړي یو شان چاله بل شان چا څوک په دنیا کې مې عبرت نشانه وګرځي والله عزیز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء یقینا الله هغه ذات ته چې نه پټي په هغه باندې څه شی پزماګه کې او نه په اسمان کې اسمان او زمکه څه شی پټ نشتی په الله باندې الله په هر شی باندې عالم دی بل څوک داسې نشتی که څوک دا عقیده ولري د الله نه سوا د بل چا د پاره هغه د قران کریم نه انکار کوي د قران کریم د بعضی آیاتونو نه به انکار کوي دا به نه مني په دې باندې به ایمان نه چې قران کریم باندې بعضی آیاتونو باندې ایمان نه هغه مسلمان هم نه چې دی وایي قبل پیغمبر دی قبل ولی دی قبل کملائک دی هغه وایي پويږي نو خبره بیا دا ورانه اب یو مسلمان نه دی آیاتونه به انکار کوي هغه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء دا الله علم هغه به اسباب ده د مخلوق علم هغه اسباب د لاندې ده منګه په علم کې محتاج یو پنځو سيزونو ته سترګو ته محتاج یو سترګو ته محتاج یو وګون ته محتاج یو خلی ته محتاج یو پوز ته محتاج یو لاسونو ته محتاج یو عقل ته محتاج یو نو ټول احتیاجونه دي نو علم راځي نو په دې باندې یا سړی واوري یا سړی ویني یا سړی په شیشه باندې لاس کی دي دا علم سړی تراشي دا ګرم دی که یخ دی دا مټاک دی که پوست دی وغیرہ وغیرہ دې پته لګي ذائقه څنګه ده خونی څنګه ده بینی څنګه ده نو دې کې موږ محتاج یو دغه سيزونو ته الله رب العزت دغه سيزونو ته نه محتاج سبا قیامت کې زمګه به خبرې کوي زمګه جواب کم ده څنګه به خبرې الله دې کې محتاج نه دی چې الله به و په دې کې جواب پیدا کیږي نو الله به خبرې کوي نه جواب ته ضرورت نشتی دا خو د الله یو کا حکم دی د الله اختیار دی چاله اختیار کو د کوه دغه سي زما استاد جبا ده مونږ په یې خبرې کوو لیکن ډیر سيزونه داسې جب اشته خبرې نشي کولای جو باندې خبرې نه کیږي دا د الله حکم دی ډیر خلک داسې دا کوم چې چاړهګان دي چې بنشتي سو ادا کم ساروي چې غټ غټي جبې دي
انسان نه غټه جواب دا خبرې نشي کولای. الله ولا طاقت نه دی ورکړی نو چې الله ته خپل طاقت واخلي چاله ور نه کی نه شي کولای. بیا انسان وګونه دي، لاسونه دي، خپې دي، سرمنې دي، دا به خبرې وکړي قیامت پر ورځ باندې. ورسته برازي سورۃ نور کې مرازي دا نه ورسته بل سورۃ کې مرازي چې الله رب العزت بدیلا طاقت د گویای ورکی نو خبرې وکړي. الله وته کوم ځکوي خبرې وکړي، زمګه به خبرې کې هر شی به خبرې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بعض ساروم خبرې کړلې، بعض غټو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ماته پته ده چې دې غټو به आवाजونه کول زه نه پوهیدم. السلام علیک یا رسول الله دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې هوګه څوک بناو نو د غټې وي دیوالو نو ساروي خبرې کوي. کله غوا خبرې کړلې نو کله بيزي خبرې کړلې نو کله او خبرې کړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په پوښښه ده بس وګنه پوي دا. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. یقینا الله نه پټيږي په هغه باندې چې شی بزما کې او نه په اسمان کې. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. الله هغه ذات ته چې صورتونه درکې تاسو لا پر رحم د میاندو کې کیف یشاء څنګه غواړي الله څنګه چې الله غواړي نو هغه شانتي صورت ورکي. څوک یو رنگ باندې څوک بل رنگ باندې ده، څوک یو شان دی څوک بل شان دی، کنه مختلف وګو سم انسانان دي او د هر یو شکل د بل نه جدا ده. د یو سړی نه لس زامن دي، نه لس بچی دي، چې ګوري هغه ټول هر یو شکل جدا جدا ده. ا دنه هغه یو کورنۍ کې دنه جدا جدا دي. او چې بیا بهر وګوري نو دا غوځان ټول هر یو تن جدا جدا ده. یو شان بګي باز چتا په یو اندام کې چته یو شان والا چې خلک ودار پلان کې پشان تي ده هغه پشان دي تور راوړي رنگونه ته ګور رنگونه جدا دي. نور زونه کې الله رب عزت ذکر کوي په دې کې دلایل د توحید دی. اختلاف السنتکم والوانکم استاسو د جبو اے خبرې چې کې دا خبرې هغه د خبرې خو پلان کې دی وي لیدل نه ده ولا د پلان کې خبرې راځي په خبرو باندې پیژندې کی هر یو आवाज جدا جدا. څومره خزانی د الله سره د شکلونو صورتونو د رنگونو د جبو د आवाजونو مختلف څومره دي ختميږي نه ختم نه جاله نو سوچ څوک پیدا کیږي داغه بجبا نه ولې جبې ختم شي دي आवाजونه ختم شي دي موږ سره کی الله سره نه ختميږي. هر یو لچ جدا جدا ورکه आवाज څومره په اربونو کربونو باندې انسانان دي. اسمه آدم علیه السلام نه واخله دی وخت پورې او دا رسته پیدا کیږي لا اس شی ختم نشو. بیا په دا لګیا دی غوتی چې لګي پای کې اکرخي جدا جدا سمره په اربونو باندې خلق دی دا غي هر یو سړي د غوته جدا جدا ده کرخه په جدا ده. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. الله غزاد ته صورت نظر کې تاسو له پر رحم د میاندو کې څنګه چې غواړي الله. لا اله الا هو نشته الا هو با سوا هغه نه بل هغه د غالب هغه د حکمت والا. دې باندې بس کو ترجمه کو سبا خو بیا چھٹی ده که خیری او بل ورځ به ان شاء الله په حکم نه بیا درس شروع کوو ان شاء الله. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله غزاد ته جنشته لا د با سوا هغه نه بل الحي القيوم هغه همیشه ژوند دی نظام چلون کې دی. نزل عليك الكتاب نازل کړي دی پتا باندې کتاب په حق باندې مصدق لما بین یدیه تصدیق کون کې دا هغه چې مخکې د دینه وانزل التوراۃ والانجیل او نازل کړي الله تورات او انجیل من قبل د دینه مخکې هدى للناس هدایت د پاره د خلق وانزل الفرقان نازل کړي الله قرانهم. ان الذين كفروا
د خلکو د هدایت د پاره کتابونه نازل کړلی نو آخر کې قرآن نازل کو ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړل بیا آیات الله د الله پایاتونو لهم عذاب شدید د پاره عذاب سخت ده والله عزیز ذو انتقام الله د غالب انتقام والا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض یقینا الله نه پټیږي په الله باندې څه شی پزماګه کې او نه په اسمان کې هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله غزاد ته چې سورتونه درکې تاسو را پر رحم د میان دستاسو کې کیف یشاء څنګه چې واړي الله لا اله الا هو نشته لا د عبادت سوا دا غنبل العزیز هغه د غالب هغه د حکمت والا الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله.